خوږیاڼو نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده چې دا نو اوس زموږ په کلتور او عنعناتو پورې تړلې ده او دغې سره یوه مبارکي هم ویل کیږي. نو زه تاسو ټولو ته که چا روژه نیولې وه او که چا نه وه نیولې د زړه له کومې مبارکي وایم. هیله او امید مې دا دی چې ټول او روغ وي. د تیرو برخو په لایف انتقال کې یو څه مشکلات په دې راغلل چې هر وارې به تلیفون راغی ما به خپلې خبرې قطع کړلې، بیا چې مې شروع کړه بیا مې افکار نشوی سره جمع کولی ځکه نور موضوعات به پکې ګډ شول. نو ډېر امکان لري چې تاسې د دې لایف په معنا او مفهوم دغسې چې ما فکر ورته کړی و نه یاست پوهېدلي. د دې خاطره مې نن کوشش وکړلو چې د هغو لایفونو یو وړه خلاصه د تاسو حضور ته تقدیم کړم. ما فرض وکړو چې د محمد مور او پلار واده نه و کړی، کومه نکاح او کوم شرایط او کوم شیان چې د واده او نکاح سره ارتباط لري هغه وجود نه درلودی. بیا پس له تولد نه آمنیت او څه روحي تکلیف پیدا شو چې دا نن هم زموږ په عصر کې وجود لري او د شیدو ورکولو نه انکار وکړو. او بیا د محمد کاکا ابولهب او دغې ښځې جمیل خپله مینځه چې صوبه نومېده مجبوره کړه چې د هلک ته شیدې ورکړي او په دې ډول د مرګه خلاص شو. نو بیا خو هغه د کوچۍ معامله شوه چې هغه راغله هغو چې کوم بل هلک نه کو پیدا. بیا هم دلته ابولهب او جمیل خپل رول ولوباوه، په هغو یې دا قبوله کړه چې د هلک د ځان سره بوځي. هغه یې د ځان سره بوتللو او بیا هغه مهمه معامله راغله چې په 2 کلنۍ که په 2.5 کلنۍ کې 3 کلنۍ هم وي، خو په اسلام کې هیڅ شی صحیح او دقیق معلوم نه دي ځکه چې دا د مفسرینو یو ترکیب دی او هر سړي د خپل ځانه دلایل کې ویلي دي او د خپلو دلایلو په اساس یې هغو ته زمان ټاکلی دی. خو په هر صورت په 2.5 یا 3 کلنۍ کې چې هغه هلک ته کوم جراحي عملیات اجرا شوي دي چې هغو کې مې تاسو ته قصه کړې، نو د هغو نه بیا د اسلام مورخینو وروسته په اصطلاح یوه معجزت راشلې ده. هغه هم په دې معنا چې په هغو وخت کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پیغمبرۍ د بعثت لپاره باید آماده شي. نو هغه 2 ملایکې راغلې، نس یې ورڅیرې کړو، طلایي لګن یې د واورې ډک په لاس کې وه، په هغو باندې د ده په اصطلاح ناپاکه خېټه او دننه ځای را پاک کا او بیرته یې وګنډلو چې اصلا په ټول قرآن کې د واورې په باره کې یو حرف نه دی راغلی، یو حرف. هر چا چې دا خبرې لیکلي دي نو دا د الله کلام نه دی. خو په هر صورت پس له هغو چې دغه حلیمې او میړې ډار واخیستل چې د هلک باندې اثر شوی دی چې هسې خپلې مور ته زر ورسو نو ښه دی. دلته باید یوه خبره یاده کړم چې د عصري علومو
د پوهې په اساس هغه نښانې او اعراض چې محمد په هغه وخت کې ښودلي دي دا کېدلی شي چې د مرګي یا اپیلیپسي اوله حمله وي ځکه چې ټول شیان یې د علمي نظره د یو مرګي په شیرو یا په یوه حمله دلالت کوي او په دې باره کې ډېر کتابونه لیکل شوي دي چې محمد مرګي درلودله او بیا وروسته چې دغه د پیغمبرۍ کار یې چې شروع کړلو د دغو مرګي نه یې ډېره سوء استفاده کوله داعشي په قول چې هر وخت به جبرائیل راغل وحی به راوړه نو د ده مبارک مخ به سور شو په خوله به ځګ ودرېده او داسې رمباړې به یې ویلې لکه د یو جونګي او بیا به موږ هغه پټ کړلو علاحده به بوت او بیا به چې راغی بیا به وحی راغلی وه او دا اوس هم وجود لري چې دغه د مرګي خلک د مرګي نه ډېره سوء استفاده کولی شي چې هغه پرې وپوهېږي خو په هر صورت بیا نه هغه و چې د هلک یې خپلې مور ته راوستلو خو مور خو یې نه غوښتو چې هغه د ځان سره وساتي خو حلیمې او د ده مېړه ویل چې نه نور یې موږ د ځان سره نه بي هغه و چې دې سره پاتې شو بیا یثرب ته ولاړل بیا په شپږ کلنۍ کې چې د یثرب نه بیرته راتلل مور یې په ابوه کې مړه شوه چې دا ډېره یوه غمجنه معامله وه د ډېر بد وژړل او ډېر غم یې وکړو بیا وروسته راغی ابوطالب ته دغو میږې وزې اوښان او غواوې یې پودلې هغه هم یو زوړ سړی و په 103 کلنۍ کې مړ شو بیا راغی هغه ته ابوطالب ته کاکا ته چې هغه یو ډېر محترم شیخ و لکن هغه و پیسې ډېرې نه درلودلې خو هغه هم د ځان سره وساته وې دغه میږې وزې اوښان او غواوې بیا نو تحمل یې کا په خپل کور کې نو سړی رښتیا ووایي په محمد باندې خدای تعالی دا سختۍ تېرې کړي چې دښمن یې هم نه دي تېرې کړي پلار یې ورمړ کړو چې دی زېږېدلی نه و د کوچیان سره یې واچوه چې اصلا خپل محبوب خو سړی د کوچیان سره نه لیږي مور یې ورمړه که په لارو باندې په سفر کې چې دی په داسې غم اخته کړو چې حتی د ما زړه پرې بدېږي بیا پس له هغو دغه ژوند چې د خرو د غویو د پسو د میږو سره په دښتو کې چې ما عرض هم وکړه چې دغه قسمت د تاریخ معلوم نه دي چې دلته څه واقع شوي دي دا به ډېره مهمه وای چې دا معلومه وای نو به ښه وای خو په هر صورت یعنی خدای تعالی د محمد سره ډېر د دوستۍ روش نه دی کړی نو بیا چې د ابوطالب په کور کې کله دی راځوانېدلو نو ده د ابوطالب په لور باندې جمحني نومېدله سترګې یې خوږې کې پرې میین شولو دا خو ابوطالب خو ډېر هوښیار سړی و او په دو خبرو پوهېده بیا نو هغه و چې کله هغه سوریې ته روان شو دی هم ورسره روان کړو چې ډېر امکان لري چې یو د سببونه به دا و چې ابوطالب پوهېده چې دی په کور کې نه وي نه چې کومه معامله ور جوړه شي نو هغه و چې بیا دا خو اول سفر خو د عبدالمطلب سره و لکن دا د آخرین سفر نه و دی پس هغو د نورو کاروانونو سره د وښپه په حیث تاو راتله ځکه چې دی خو د اوښانو په تربیه کې ده یو خاص مهارت درلوده یعنې په نننۍ ژبه سړی کولی شي هغو ته د اوښانو متخصص ووایي چې ما په هغو تېرو بیانونو کې هم عرض وکړو چې دی داسې ماهر و خپله اوښه یې داسې جوړه کړې وه چې په یو محض اشاره باندې به چوکه شوه یا به په منډو شوه یا به راسته خواته راغله یا به چپه خواته راغله
حتی د جبرائیل ځنې جوړاوه چې د حدیبیې په جنگ کې د خیبر په جنگ کې او په ډیر او د مدینې ته د هجرت په وخت کې دا کار وشو. هغه قصه بیا بل وخت ته کوم چې وخت نه دی. اوس د خدیجې سره د ارتباط نیول ما خو عرض درته وکړ چې دی د یوه تجار سره د صاحب په نامه چې هغو درختونه او تکې د مختلفو ځایونو نه وړلې او راوړلې او په خپل دوکان کې ایښولې، نو دی محمد ته ور وسپاره چې ته د دې اداره کوه، زه به د بیرون مالونه وړم او راوړم. نو محمد یو خصوصیت درلود چې ډېر چالاکه و، ډېر هوښیار و او زر یې شیانو ته پام کېدلو او ډېر تاکتیکي او ستراتیژیک فکر یې کولی شوی. نو چون په ده باندې ډېرې خوارۍ تېرې وې او د یتیم په حیث باندې دی په عربو کې په خپل قوم قریشو کې ډېر په ټیټ نظر کتل کېدلو. په تاریخ کې راغلی دي چې عباس د ده کاپکا یوه ورځ محمد ته قصه کوله چې محمده زه د قریشو سره ناست وم، دوی خبرې کولې، خبر په تا باندې راغله او دوی ویل چې محمد یو د خرما ونه ده چې په چټلۍ کې رازیږېدلې، په چټلۍ کې رازیږېدلې او په چټلۍ کې رالویه شوې. نو ته دغو تعبیر ته ګوره چې څومره د حقارت او څومره د ټیټوالي بیان کوي. خو په هر صورت د ابوطالب د کور نه هم داسې ولاړو نه چې دی په خپله ولاړو، خو یو خو دغه و چې کله دی د سوریې نه د یو سفر نه راغی، هغه کوشش کوه چې د قریش سره ټول کا او د نجاشي د او اریتریا د هغه د حبشې د پادشاه په مقابل کې چې وایي تصمیم یې درلود چې په مکه باندې حمله وکړي چې خلک راټول کړي، مسلح یې کړي. نو خو محمد هم باید ورسره تللی وای. هغه بیا دی د جنگ د میدان راوتښتېدلو او دی ابوطالب ته غټ پیغور جوړ کړ او پرېښوده. او بله خبره دا وه چې د امهني چې یې وغوښتله، هغه امهني د ابوطالب لور د عقیل او د علي سکنۍ خور وه چې هغه یې ده ته ور نه کړله. هغه ورته وویل، ابوطالب ورته وویل چې ته ځان نشې ساتلی نو ښځه به څنګه وساتې. نو هغه یې یوه سړي ته ورکړه چې هغه سړی د محمد ډېر مخالف و او نوم یې حبیره بن ابي وهب مخزومي و. نو کله چې دا واقعه وشوله، محمد په ځان وپوهېدله چې دا د ابوطالب کره نور د ما اوسېدل په درد نه خوري. نو هغه چې ولاړه بیا دغو تجار سره چې صاحب نوم دا دغو سره مقرر شو په دوکان کې، لاکن سړی باید وي چې په دې دوکان کې د خپل ټول وس په کار واچوه چې سړی د ځان راضي وساتي، یعنې ټول شیونه یې په صداقت او په امانت کول. نو دلته خلک وایي چې داسې نه و چې محمد بېسواده و، محمد باسواده و او ټول کارونه یې نوشته کولی او لوستلی شوی. نو دغه د خدیجې سره ارتباط نیول، بعضې خلک وایي چې د دغو دوکان او تجارت په اساس پیدا شول، او بعضې بیا نورې خبرې کا چې دغو اسناد زه نه لرم، د دې خاطره یې نشم کولی چې اوس تهمت پې باندې ووایم. که مې پیدا کړل بیا به تکمیل کړم چې هغه د دغو د دو نویسنده چې هغه آیې شیطاني لیکلې دغو په کتابو کې چیرې تشریح دي، خو ما تر اوسه نه دي لوستلي. نو دې خاطر هغه زه نه ذکر کوم، که نه هلته هم ډېره دلچسپه خبره ده. په هر صورت د خدیجې سره چې ارتباط پیدا کا، د خدیجې یو غلام و میسره نومېده چې ډېر دغو
د اعتبار وړ وه. د خدیجې تجارتي کارونه به یې کړل، سوریې ته به ته او راته، او محمد چې د خدیجې مزدور شو، د دغو میسره ته مراقبت لاندې کارونه شروع کړل. خو ډېر زر یې د خپل فعالیت ثابت کړ چې اصلا دی د دې لیاقت لري چې مثلا اعتبار پې وشي، امانتداره دی او هغه دی او دغه دی. سوریې ته چې په اول تجارت لاړو چې راغی 2 چنده ګټه یې راوړې. دې معنا ده چې یو څوک چې په یو شي باندې 2 چنده ګټه کو، نو سړی څه ورسره وایي؟ خو د هغو صفت کو، درواغ ورسره وایي چې په خلکو باندې خرڅ کو، د ځانه خو نه خرڅي شیان. نو د دې خاطره په دې شیانو باندې د ډېر قابلیت درلوده او دې تجارت کې ډېره ګټه وکړه. چې بیرته راغلل، میسره دا قصې هغه ته وکړې، خدیجې ته وکړلې او دغو خوښې شولې. نو هغه و چې ده ته دغه د کاروانو اداره او کنټرول او مشري یې ده ته ور وسپارله، چې بل واره بیا مثلا په دو تجارتو کې ګټې راوړي او 2 چنده ګټې راوړي، بل واره په هغه کې ورسره شریک و، په کاروانو کې. نور نو مزدور نه و، حاکم شو چې دی ورسره شریک و. اوس نو یوه بله خبره دا ده چې دا خدیجه چې اصلي نوم یې دی خدیجه بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزا بن قصی بن کلاب بن مره، او دغه د محمد تاریخچم دست ده چې محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن عبدالمناف ابن قصی ابن کلاب ابن مره، دغو سلسله هم دغسې ده. خو په هر صورت یعنی په یو 2-3 لوړو نسلو کې دواړه سره یو ځای کیږي. خو د خدیجې خصوصیات دغه و چې یوه ډېره ښه منیجره وه، خپلې پیسې په خپله کاله کولې، ځکه 2 وارې واده وه. یو وارې میړه مړ شوی و چې میړه یې ابوهاله هند بن زرار تمیمي و، او 2هم وارې طلاق اخیستی و چې هغه سړی عتیق بن عابد نومېدلو. یعنې خدیجې 2 واره ته محمد د مخه واده کړی و. کله چې د ده سره کاروبار شروع کړ 40 کلنه وه او دی 25 کلن و. نو حامد عبدالصمد یو ډېر ځوان محقق نویسنده او یو ډېر ښه نویسنده او هغه دی تحلیلګر دی. ما کتابونه هم لوستي دي. پخوا د هغه و اخوان المسلمین و 2 آتشه آخر کې چې مطالعه وکړه، قرآن یې ووایه او لږ پرې وپوهېدله، بیا نو د دو خبرو نه یې لاس واخیست، بیا نو هغه واقعي حالت د اسلام یې تشریح کړ. نو هغه وایي، خپله مصری هم دی، هغه وایي چې یو ښځه چې په عربستان کې چې 2 واره واده کړی وي، د 3م وار دپاره ډېره مشکله ده چې بیا یو میړه پیدا کړي. او یو نر چې 18 کلن شوی وي او تر اوسه یې واده نه وي کړی، په دو کې یو مشکل وجود لري. نو حضرت محمد چې و 25 کلن و او دا 40 کلنه وه، 2 واره یې واده هم کړی و، اولادونه یې هم درلودل. نو دواړو دغه رقم مشکلات درلودل. خو کله چې د تجارت معامله سمه شوه، نو هغه و چې خدیجې فکر وکړه چې خو دغه دی د یوې خوا تجارت کوي، د بلې خوا ځوان سړی دی او ته خو بل میړه هم خدا ده چې پیدا یې کړې که نه کړې. نو هغه و چې دې پیشنهاد ورته وکړه د واده. نو وایي د ده اول زړه ته نه رسېده چې دا به رښتیا نه وي، دا به په صورت نه وي. خو
خو خپل کاکا د کوره وشړلم، لور یې رانه کوي، ده ته خپل ځان نشي ساتلی، نو ښځه به څنګه وساتي؟ نو داسې رقم کې دا خو تیار نعمت د خدای دی. نو چې دا پیشنهاد خدیجې ورته وکړو، د زړه ته یې نه رسېدله، خو ویې مانا قبول یې کړو. پس هغو خدیجې دا منیجمنت سر تیار کړو، د واده مراسم او د کشمکش یې جوړ کړو، د د طرف هم څوک رالل، دغو د طرف هم رالل، نامزادي شوله. په دو نامزادۍ کې د خدیجې بعضې خلک وایي چې ورور یې و، او بعضې نور وایي نه د خدیجې پلار و. خو په هر صورت هر څوک چې و، که ورور و او که پلار و، په هغه نه و راضي، په دغو نامزادي باندې نه و راضي، او اظهار یې وکړ چې موږ د دې سره موافق نه یو. دلیل څه دی؟ دلیل دا و چې وایي موږ ته د دغو سړي نسب نه دی معلوم، چې دا د چا نه دی، څه رقم دی. ځکه هغه معامله هلته خرابه وه چې د عبدالله او آمینې کومه نکاح میکا نه وه تړلې، خو دواړه بستر ته تللي وو. 20 ورځې عبدالله نور هم دا واسې ولاړو، هغه ته سوریې ته فلسطین ته مالته مړ شو، درک یې ورک شو. نو دو خلکو ویل چې موږ خو اهل نسب خلک یو، د دې نسب موږ ته نه دی معلوم. نو دلته خدیجه وارخطا شوله چې ولا دا چانس بیا د لاسه درومي، او څو ښه وضعیت یې قرار یې په دو خلکو باندې ډېر شراب تقسیم کړل، او د خپل پلار ته یې دومره شراب ورکړل چې چپه شو. کله چې دا چپه شو، هغه دعا یې وکړه، په هغه باندې قول یې ورکړ د نامزادۍ. هغه چې راویښ شو او خوله یې وازه وازه کوله، تر اوسه یعنې ښه و، هغه وضعیت تېر و، خو څه نه شوی کولی چې هغه بیرته راوګرځوي. نو خدیجې 6 اولادونه په مجموعي ډول درلودل، چې قاسم او عبدالله 2 زامن وو چې ډېر پاتې نه شول، داسې یو څه عمر ژوندي وو، مړه شول. بیا پس هغو نه زینب، رقیه، ام کلثوم او فاطمه دایلورانې وې. په دغو ځای کې نو نه مسلمانان او نه مسلمانان په دې باندې نه دي متیقن چې دغه زامن او دغه زینب، رقیه او ام کلثوم د محمد نه دي، او حتی په دې شک لري چې فاطمه هم د محمد لور نه ده. علت یې څه دی؟ علت یې دا دی چې ډېرو خلکو، یهودانو، عیسویانو به ورته ویل چې محمد ابتر دی. ابتر هغه کسان دي په اصطلاح هغه نارینه دي چې قابلیت د اولاد پیدا کېدلو نه لري، یو نقص لري، یو جنسي نقص لري او اولاد نشي پیدا کوله. نو هغه وو چې دغه د دې په باره کې دغه سوره را نازله شوله چې انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چې اوس نو مفسرینو که شیعه دي او که سني دي دست ترجمه کړي چې دا سوره دې خاطر نازله شوله چې وښیي چې دغه فاطمه د اولاد و او دغو نه بیا ډېر پیدا شي، بیا به داسې وشي، بیا به هسې وشي، پلانی بستانی. دغه د کوثر کلمه یې د فاطمې په نامه باندې تعبیر کړي. نو کله چې سړی قرآن ووایي او لږ پې خبر وي، په قرآن کې الله خپله ویایي په صورت مؤمنون کې په 11مه، 21مه، 19مه او 40مه آیه کې عین آیه تکراروي چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، چې موږ قرآن د پوهېدلو دپاره علاحده ساده کړی دی چې هر څوک پرې وپوهېږي. نو اوس مفسرین ولاړي کوثر په فاطمه ترجمه کوي،
او دغه آیت نه اوس بالکل معکوس شی را باسي، نو دلته سړی تعجب شي چې آیا د قرآن کوم یا ډېرو مفسرینو لیکلی او که د خدای تعالی کلام دی. او بل چې یو څوک په چا پورې تهمت وي چې زه یو چاته وایم چې زه تا اولاد مولاد نشي کېدی، ته نشي کولی فلانی بسات کلانی، نو خدای تعالی هغو ته آیت را لیږي چې انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ابتر نو هغه خو دغه مانا داسته چې موږ تا ته حوض کوثر درکړی دی، ته باید ډېر لمونځ وکړې، روژه ونیسې، شکر وباسې او دښمنان دې ټول امر ابتر دي، دغه به اولاد ونشي. نو خیر د دې ټولو د دغو مغلق او پیچیده اظهارات نه منظور دا دی چې ډېر خلک وایي چې فاطمه د محمد لور نه ده، نه د محمد پیدا شوې، ځکه چې دی خو دغه د ابتر معامله خو دا خو یوه موضوع وه. او زه به یو ټوپ واچوم، ته نو یو وړ ټوپ، د موضوع بیا بله به درته شی کوم. کله چې هغه مصري غلامه ابوقوقیس د مصر نه ورته راولېږله د تحفې په ډول، چې یوه ډېره نازدانه ګلالۍ ښځه وه، او دا یې حفصې د عمر لور دی په بستر کې ورسره ګیر کا او څنګه شو، خو هغه قصه بیا بله به درته وکړم. بیا یې هغه ویستله، یو غلام ورسره و، د دې ښځې به یو هغه پیدا شو، یو زوی پیدا شو. چې زوی پیدا شو نو محمد ادعا وکړه ویل دا د ما نه دی. هغه زوی ور راوسته، عایشې ته یې ور وښودله چې وګوره څنګه ما ته مشابه دی. عایشې چې داسې ورته وکتل ویل ولاکې یوه ذره تا ته مشابه وي، هسې چټیات وایي. نو یعنې هغه زوی هم د ده نه نه و، هغه زوی ابراهیم نومېدلو. پس له څو میاشتو هغه مړ شو، هیڅ شی پاتې نه شول. نو بیا به په آینده کې خیر و، نورې کیسې به بیا په آینده کې درته وکړم. هیله ده چې کومه غلطي مې نه وي کړې. موږ خو د مطلق صدق ادعا نشو کولی، نه خدای یو، نه پیغمبر یو، نه کوم مولوي یو، نه هېڅ شی هم نه یو. د موږ نه کیدی شي چې خطاوې وشي، معذرت غواړم. او که چېرې تاسو څه شی در په یاد کړي لطفاً یې ما ته نوشته کړئ، زه خوشحاله کېږم. او نو یوه نیکمرغه د اختر ورځ درته غواړم. ورځ مو په خیر.